أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. نانی درس کې به انشاءالله العزیز سورۃ یوسف پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 12 آیات نمبر 105 106 107 درې آیاتونه چې نو هغه ویلې کېږي. ما قبل سره ربط او مناسبت دا دی چې د رمخ کې حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه غمجن شولو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام غم کېدل په دې وجه باندې ول چې د خلکو په خپل هم سوال کړو يهود او دغه شان د مکه مشرکانو چې موږ ته دا وایي کته د الله تعالی حق او سچ پیغمبر چې دا بنی اسرائیل دوی د کنعان نه مصر ته څنګه راغلیو د دې چې نو مصر ته راتلو سبب او ذریعہ سبب نو چې کله دا ټول ویلې شول نو دې د هغې باوجود بیا هم په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان را نه وړو. نو اوس دې آیات کې الله رب العزت خپل پیغمبر له تسلیم ورکوي او د هغې سره ورته دا وایي هم چې تاسو په دغه باندې خفه شولئ حالن کې دوی چې دی نو هغه وکأین من آیات فی السماوات والارض څومره نښې چې دی نو هغه دوی په ځمکې او اسمانونو کې ویني یمرون علیها او دې د هغې باندې روزانه گزران کېږي ځي او راځي بیا هم د هغې باوجود وهم انها معرضون دې د هغې نه مخ اړونکي دې مخ اړی د الله رب العزت وحدانیت نه قبلی. نو که تو به دې خفه کېږي چې دوی منکرین رسالت نه ستا رسالت نه مني نو دوی خو منکرین توحید هم دي د الله رب العزت وحدانیت هم نه مني. دوی په ځمکه کې غور نه کوي اسمانونو کې غور نه کوي په دې په مابین کې الله پاک څومره نښې چې نو هغه پیدا کړی دي. الله رب العزت دا دومره لوی اسمان چې نو هغه د کم وخت نه بغیر د ستنو نه وردولی دی. دغه شانتې په دغه اسمان کې چې نو هغه دا دومره زمانه وشوه په هغې کې یو خس فطور چرته چاو چرته کمی چې نو هغه نه دی راغلی. الله رب العزت چې نو فرمان دی که فرجع البصر بار بار چې نو هغه ورته تو خپل نظر واړوه نو ستا د بصر نظر چې نو هغه به دا تا ته واپس شي خاسره چې نو هغه نا امید دی به چې نو تا ته خړ واپس شي خو د الله رب العزت په دې تخلیق کې به څه فطور سچ نه نو هغه نقص بیا ونه مومي. بیا په دغه اسمان کې چې نو هغه سپوږمۍ ته وګوره نور ته وګوره ستورو ته وګوره د سیاراتو ته وګوره د تومره نظام ته چې نو هغه وګوره بیا یو اسمان بیا د هغې د پاسه بل اسمان بیا د هغې د پاسه بل اسمان بیا د هغې د پاسه بل اسمان هر اسمان د بل نه چې نو هغه غټ هر اسمان کې د بل نه چې نو هغه جدا ډیر مخلوقو نو دې دغه ته ګوري دغه شانتي په ځمکه باندې ځمکه کې چې نو هغه یو ځمکه یو شانتي بل ځمکه چې نو هغه خوره بل شانتي یو علاقې چې نو هغه اوبه یو شانتي د بل علاقې اوبه پیداوار بل شانتي دا ټول دغه شانتي دی اني بیا په دغه یوې ځمکې نه یوې خاورې نه مختلف شیزونه الله رب العزت چې نو هغه راوټو کوي. دیقان چې نو هغه زمینداری یو دی قلبه غوایان چې نو هغه ټیکټر یو دی او بخور چې نو هغه یو دی سره چې نو هغه یو ده خدا هغې نه چې کم فصل لاخیږي یو شینې بل سورې بل خړې یو خوږې بل تریخې بل پکې نو الله وی دوی چې نو هغه ځمکې او اسمان کې څومره نښې دي یو نه ده دوه نه ده بېشماره نښې دي. تا خو ورته صرف د یوې نښې تذکره وکړله چې نو هغه بن اسرائیل مصر ته چې نو په دې طریقې راغلو خو دوی روزمره څومره نښې د الله د قدرت د الله د وحدانیت چې نو هغه اینی او بیا هم د هغې باوجود چې نو هغه اعراض کوي مخ چې نو هغه اړی. وما یؤمن اکثرهم بالله او ایمان راوړي اکثر د دوی نه په الله
اکثر نه مراد چې نو هغه کفار دي ځکه په مخ د ځمکه باندې د ټولو نه زیات چې نو هغه کافران دي. نو الله وی اکثر د دې کفارو نه چې نو هغه دوی یقین نه کوي ایمان نه راوړي په الله باندې الا وهم مشرکون. الله وی دوی چې نو هغه نه دي مگر شرک کوونکي دوی چې نو هغه د الله سره شریک چې نو هغه جوړي و شرک د ټولو نه خطرناک عمل دی. اوس دوی بچنو هغه شریک یو د خدای د ذات نه انکار کول دی یو د الله سره شریک چې نو هغه په ذات او صفات کې جوړول دی. الله د ذات نه انکار کول دا هم کفر دی. لکه څنګه چې نو هغه چې نو هغه فرقې چې نو گمراه چې نو ضاله د قدریه چې ورته لیکيږي نو دا غوي هم د قشانتی کوي یا چې نو هغه بعض فرقې د حدیث چې دا غوي د سره د الله رب العزت دهریه چې نو هغه ورته لیکيږي د الله د ذات چې نو هغه د سره قائل نه دي. الله پاک ذات چې نو هغه مانی نه دا غوي دنیا نظام دا خود به خود پیدا شي خود به خود چلیږي دغه چې نو هغه د دې دنیا د نظام سانه سوک جوړون کې چې نو هغه نشتی. نو الله وی دیک مکه مشرکان دوی به الله منلو قرآن کې مخکې سو پیر تر شي بیا به نو هغه راشي. الله وی کتره دینه تاسو کې نو هغه من خلق السماوات والارض ليقولن الله نو دوی به چې الله کته تاسو کې چې نو هغه تاسو له څوک رزق درکې یقولون الله دوی چې نو هغه الله کته تاسو کې تاسو له د بیماری نه صحت چې نو هغه څوک درکې نو دوی الله کته تاسو کې چې مصیبت او تکلیف کې کله تاسو غیر شي نو تاسو څوک را بلې نو دوی الله را بلې. بیا هم داغه باوجود کافران دي. نو ولی کافران دي نو کافران د دیو جن دي چې د الله سره شریک چې نو هغه جوړي الله سره شریک چې نو هغه جوړي او څوک چې د الله سره شریک جوړي نو دا سره مسلمان چې نو هغه نشي کېږي. لکه اوس وګورئ موسم ډېر خلک چې نو هغه مسلمانان دي په کلمه وای مونږ کوي زکات ادا کوي روزه چې نو هغه نسی بیا هم چې نو هغه شرک کوي. لکه مثال په تور کې بیا خاص کر پنجاب کې چې نو هغه په دغه علاقو ډېر دي زمون خلکو دی هم بوی اغسته دی نو باقي کې داسې خلک شته هغه باقاعده دا چغه وباسي امداد کن از بند غم آزاد کن. نو دا غوي باقاعده په خپل ارسونو په دې کې چغه وباسي زمونږ چې نو هغه امداد وکړه امداد مونږ بندل رچنه نو هغه سوکا د غم نچنه نو هغه آزاد کا در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر جیلانی. نو مونږ په دنیا کې او په آخرت دواړو کې چې نو هغه خاط او آباد کې اے شیخ عبدالقادر جیلانی. اوس بنده څه کولی شي هغه خو په خپله د خدای لوی ولی لوی بنده لوی د الله چې نو هغه بزرګ خو هغه خو الله ته چې رسېدلو د الله په وحدانیت رسېدلو د حضور پر رسالت رسېدلو. لکه اوس هم زموږ خلک اکثر چې څه خبره شي نو زموږ خلک دلته کې خیال مو کړی هغوی پیر بابا په نیکۍ راورسي. پیر بابا تعالی څنګه په نیکۍ راورسي هغه ځان سره نیکۍ کړې خپله نیکي وړې ده تو هم د هغه په شانتي نیکي وکړه ځان سره خپله نیکي ویسه څنګه چې پیر بابا ته الله لوی مقام ورکړی داسې به تعالی هم الله درکړي. اوس که دوی د هغه ته وې نو هغه خو هېڅ هم نشي کولی دې ته ویلی کېږي شرک. اوس چې کله شرک کېږي نو شرک باندې د انسان ته څه میلاویږي نو په شرک باندې د انسان اشته عمل بربادېږي. مخکې چې نو هغه مونږ ویلو درس کې چې نو هغه تیر شوی ولو سورت مائده دا سورت انعام کې هلته چې نو هغه مونږ ویلو رکو نمبر 16 کې او آیات چې نو هغه 85 84 86 87 کې نو مونږ هلته نو الله رب العزت قرآن چې نو هغه داسې الله پاک دنیا ته 1,40,000 کم و بیش پیغمبران را لیږلي. ځکه حدیث و روایتونو کې دوه قسمه روایت میلایږي یو کې دی 1,24,000 یو روایت کې راځي 2,24,000 خو دا دواړه روایتونه چې نو هغه ضعیف دي. نو چې کله ضعیف دي نو حضرات چې نو هغه سره دا وایي چې 1,24,000 کم و بیش نو کم سیوا نو هغه د قویل شي نو بیا سړی تعین ونه کې ګناه نه خلاص شي. دې کې د 15 پیغمبرانو نمونه قرآن پاک کې ذکر دي
باقی انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام نمونه چې دی نو هغه قرآن پاک کې نشته، بلکې الله پاک د هغوی تذکره مطلق رسول سره کړې ده، او قرآن کې الله ویلي چې د بعضو قصې مونږ تاسو ته کړي، د بعضو قصې مو نه دي کړي. اوس په دغې 1,24,000 کې 25 قرآن پاک کې تذکره شته. په دې 25 کې په دې آیات کې تاسو ګورئ دغه سورت انعام چې انعام راوړوي رکو نمبر 16 کې، نو په هغې کې د سپارې 16 نمبر رکو، نو په هغې کې الله جل جلاله د 18 پیغمبرانو په یو ځای ذکر کړی دی. نو هغه 18 پیغمبرانو کې الله رب العزت وایي ووهبنا له اسحاق، د ابراهیم علیه السلام تلک حجتنا آتیناه ابراهیم علی قومه، بیا وایي ووهبنا له اسحاق ویعقوب ونوحا هدینا من قبل ومن ذریته داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسی وهارون وکذلک نجزی المحسنین وزکریا ویحیی وعیسی وإلیاس کل من الصالحین وإسماعیل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم. الله وی د دوی د پلار نکاح، د دوی اولاد، د دوی رونه، وجتبیناهم وهدیناهم الی صراط مستقیم، مونږ دوی چناو کړو، دوی ته مونږ صراط مستقیم هدایت کړول. ذالک هدى الله یهدی به من یشاء من عباده ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الله وی ما غوره کړي، ما وچنه نو هغه چناو کړي، ما ورته د صراط مستقیم هدایت کړی دی. خود پیغمبر شان متعلق بیا هم الله وی کچرته دوی چې نو هغه ذره برابر چې دی نو هغه شرک وکړو، ولو اشرکو لحبط عنهم ما كانوا يعملون، نو دوی چې دا کم عمل کړي دا ټول به ضایع او برباد لاړ شي. شرک الله جل جلاله هر څه بخي، خو شرک الله پاک چې دی نو هغه نه بخي. نو الله وی دا ټول عمل چې دی نو هغه به ضایع شي. حالانکه دا زموږ چې اهل سنت والجماعت عقیده ده چې د پیغمبر یو منځ د ټول امت د منځونو نه چې دی نو هغه باری دی. د پیغمبر یو روزه د ټول امت د ټول عمر د روزو نه چې نو د الله په نسبت وزنی ده. د پیغمبر یو روپۍ صدقه د ټول امت د ټول عمر د صدقو نه چې نو هغه افضل ني. خو الله وی کچرته چې نو هغه ولو اشرکو شرک چې نو هغه وکړلې، زما دغه بندگان چې وجتبیناهم وهدیناهم چې ما غوره کړی او ما ورته نبوت ورکړی دی، بیا به هم د دې اعمال چې نو هغه ځای شي. نو اسما او تا چې نو هغه کم کوجایو چې مونږ به د الله چې نو هغه نه منو، د الله سره به چې نو هغه د کو او بیا به دې کېږي او بیا یو شرک جلی دی، اللهم احفظنا. او دویم چې نو هغه شرک خفي دی، شرک خفي چې نو هغه ویل کېږي ریا ته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایزو پتا زبان چې نو هغه د شرک خفي شرک اصغر باندې یریږم. صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین عرض وکړو الله رسول شرک اصغر پکې څه دی، کچ شرک پکې څه دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ریا. اوس مونږ وګورو زمونږ عمل چې نو هغه د ریا ډک نه، مونږ که عمرې لزو جو د ریا، که حج لزو جو د ریا، که چرته بل سکار کو د ریا، که صدقه ورکو جو د ریا، بس دغه موبایل د ځان ته نیولې ویډیوګانې چې نو هغه کېږي، که چاله 10 روپۍ ورکو کیلو چینی ورکو د هغې له هم تصویرانو باسو. خدای جوړی ته وګورئ دا تو الله لکې که دا چا لکې. که چېرته عمره کې طواف ته روان یم، بیت الله شاته دی، بیت الله مخې ته شو، په کوڅه کې روان یم، سړي سره وجنګېدم، سړی رانه بد شول، سړي باندې وختم. یا خدای بنده تو کم ځای ته تللی، هغه ځای کې تو تصویران او بت پرستي او بتاچیانو هغه دا کې چې د کم ځای نه الله پیغمبر وباسلی دي. نو ریاس نو هغه چې خلکو ته پته ولګي چې پلان کې هم دا چل وکړو. الله دې عفو وکړي. نو ځکه وایي الا وهم مشرکون افامنوا ان تأتيهم غاشیة من عذاب الله. الله وی آیا دوی په امن کې د دې خبرې نه چې دوی ته د الله جل جلاله عذاب راشي ناڅاپه چې نو هغه او تأتيهم الساعة بغتة او یا دوی باندې قیامت برپا شي چې نو هغه ناڅاپه. ځکه حدیث مبارک کې راځي من مات فقط قامت قیامته، څوک چې مړ شو د هغه قیامت چې نو هغه شروع شو، وهم لا یشعرون او دوی ته خبر نه. الله دې موږ ته صحیح پوهه او صحیح عقیده نصیب کړي. وکأی من آیتنا څومره چې نو هغه نښې دي فی السماوات په اسمانونو والارض او ځمکه کې دي، یمرون چې تېرېږي دوی علیها په هغې باندې وهم او دوی انها د هغې نه معرضون مخ اړونکي دي. وما یؤمن اکثرهم او ایمان نه راوړي اکثر د دوی نه بالله په الله باندې الا وهم مشرکون مګر دوی شرک کوونکي دي، مشرکان دي. افامنو پس آیا دوی چې نه
په امن کې شول بې پروا شول بې یرې شول ان تأتیهم دا چې راشي دوی ته غاشیة راخورېدونکې من عذاب الله د الله د عذاب نه او تأتیهم الساعة یا راشي په دوی باندې قیامت بغدة ناګهانه وهم او دوی لا یشعرون نه پوهېږي